دا احادیثو کې راغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې دا علاج خولې، لیکن تاسو ته پته ده چې د علاج او د دوی سره پرهیز هم وي، چې دې سره به پرهیز هم کوي. که یو سړی قیمتي نه قیمتي دوی خوري ولې چې پرهیز نه کوي نو د ده مرض هغه چې دی نو نه ختمیږي. نو د دې پرهیز چې علماو هغه لیکلی نو قلت النوم، یعنی دا پرهیز کې ده چې خوب به کم کوي. قرآن کې الله تعالی د مسلمانانو صفت او د متقیانو صفت هم دا کوي چې کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، دو د شپې هغه به لږ ویده کېدل. نه د متقیانو چې کوم صفت الله تعالی کړ دی دغه چې جنت ته به ځي نو الله تعالی وایي چې دو د شپې هغه کم هغه ویده کېدل. نو ګوره چې پخوا به مونږه د ماسخوتن نه وروستو یو مشر سړی هغه ته به راجمع شلو، یو نغري ته به راجمع شلو، هغه د دروغو قصې به وې، هغه مشر سړي به څه قصې چې دی نو کولې، وړو به چې دی نو هغه اورېدې، نو په دې به یې وخت هغه ضایع که. او سنې به داسې و چې څنګه به ماسخوتن مونځ هغه وش اوده به شله نو تر ساره پورې یا سار به کله ویښ شله کله ویښ نه شله. نو دا د مسلمان دغه صفت نه دی. د مسلمان صفت هغه دا دی چې د ماسخوتن مونځ به کوي، د ماسخوتن مونځ نه وروستو که دینی خبره هغه یي نو هغه دې کوي، دنیوي خبره خپلو جاتکو سره یا د ګپو شپو خبرې دا په خپل کور کې هم دا منع دي. او بیا دا خبرونه اوریدل شله، ریډوان اوریدل شله، یا دغه ټي وي کتل شله، یا اوس د هغه ټولو نه زیات هغه یې دا د فیسبوکو د دې دا خبرې شوې، دقې کې بیا دغه شان بې کلمې هغه وده شي نو څه پته لګي که د ده په د هغې کې خوب کې په ده باندې مرګ راشي. نو د دې وجه نه ګوره چې وایي تاسو چې وده کېږئ نو بسم الله اموت و احیا هغه وایئ، بیا چې ویښ شئ نو الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور، د الله شکر ادا کوئ ځکه دا دغه چې دا خوب چې دی دا یو قسم له مرګ دی. ډېر خلک دغه شانتي چې هغه وده شي او چې کله ترنه بړستن او کمبل ترنه لرې کوي نو د هغه نه ساه چې دی نو ختلی. نو چې سړی روغ موټ هغه چې دی نو ویښ شي، خپل کور وویني، خپل جات کې وویني، خپل ځان هغه روغ موټ هغه چې دی نو وویني نو د الله شکر چې دی نو وښکل پکاري. نو مونږه هغه خبرې چې کوم زمونږه د شیطان د هغه دا خوښه ده چې دو یا نیکي نه کوي او یا هغه غټې غټې نیکۍ هغه نه کوي نو د هغې نه دی مونږ محروم هغه ساتي. نو یو هغه خوب هغه کم کول دا پرهیز کې دی. دویمه کم خوراک د لوږې نه هغه سړی هله چې دی نو مري چې د معدې ته هېڅ شی چې دی نو لاړ نه شي، معدې ته چې هېڅ شی لاړ نه شي نو دی دغه د مرګ خطره وي. لیکن کم خوراک دې سره چې دی نو د مرګ خطره چې دی نو نی. کله چې دغه روټۍ او خوراک دا کم سړی هغه چې دی نو کم خوري نو د ده که عبادت کوي نو ده باندې د عبادت بوج نی، دله داسې خوب چې دی نو نه راځي، داسې جوټکي چې دی نو هغه نه وي. نو دویم قلت د عقل خوراک هغه چې دی نو کم. او دریم د خلقو سره دا خبرې دا قلت الکلام، یعنی چې دا خبرې دا هم کمې چې دی نو کوي، دا ډېرې چې دی نو خبرې دا یو جدا مرض دی. دې که ډېر وظایف وکړي او ډېر ذکر اذکار چې دی نو وکړي چې دا خبرې چې دی نو هغه ډېرې هغه کوي نو یو روایت کې راځي چې من کسره لغته کسره غلطه، د کم یو سړي چې خبرې ډېرې نو دنه به غلطې خبرې هم کېږي. نو ډېر وایه سړی چې دی به کله چا باندې بهتان ووایي، کله به غیبت چې دی نو وکړي، کله به د دروغ خبره هغه به ترنه هغه وشي. نو دې وجې نه خبرې هغه کم هغه کول. او څلورم شی هر ځای کې میلاوېدل
هر چا خواله چې دی نو تلل دا کثرت اختلاط دا ډیر چې دی نو خلط دا هم د دې نقصانی ته چې هر چا خواله ځې د هر چا خبرې هغه اوري نو هغه به غلطه خبره کوي مختلف په معاشره کې مختلف خلقي هغه به کله تا ته د یو سړي خبره وکړي کله به د بل سړي خبره هغه به وکړي نو دې وجې نه دا شیطان د ده نه د بچ کېدلو خو دا ذرایع دي دا اسباب دي چې کوم هغه حدیثو کې راغلي لیکن محدثین دې دپاره هغه پال هغه ښیي چې دا خوراک دې کې احتیاط کوئ دومره حدیث کې راځي چې ګوره د یو حصه هغه د خوراک دپاره یوه حصه د اوبو دپاره او یوه حصه د ذکر دپاره نو چې سړی بالکل چې دی نو ټوله ګېډه هغه چې دی نو ډکه کي او بیا هغه خستې پیرنۍ هم ورپسې نشي چې دی نو خوړلی نو دغه قسم چې دی نو خوراک دا مکروه دی دا منع دی دومره شی هغه چې دی نو هغه نبي علیه السلام منع هغه کړ ده دقه شان چې دی نو چې د ماسخوتن نه واخله تر ساره پورې هغه چې دی نو ودي یا اړو د ساره پورې نه دی وده دی چې دی نو هغه یوې بجې پورې ناست دی ولې په دې لهو لعب کې په دې خبرونو کې دا چینل دی دا چینل دی اتوارو که اروايي څه وایي اتوارو که پلانکۍ څه وایي جیو څه وایي په دې کې چې دی نو دا وخت هغه وکاږي یا دغه فیسبوک کې چې دی نو کولاو کړ دی نو هغه فیسبوک هغې کې چې دی نو کله یو شی راځي هغه ګوري کله بل شی راځي هغه ګوري کله بل شی راځي هغه ګوري نو هغه یوې بجې پورې له خوب نه راځي نو چې یوه بجې چې دی نو وده شي نو بیا دغه 8 بجې او 9 بجې هغه پاسي نو چې پاسې نو بیا ایله چې دی نو اودس مودسه هغه چې دی نو کړی چېرته ډیوټی له دفتر ته هغې ته ځي نو چې داسې زندګي دا یو سړي هغه چې دی نو عملي نو دې تورو خاورو له چې لاړ شي نو دې کې به بیا څه وي هغو چې ته تپوس کوي چې رب دې څوک دی دین دې څه دی دغه پیغمبر دې چې دی نو څوک دی نو د په دنیا کې دا کله پېژندلی نو چې په دنیا کې نه دی پېژندلی په دنیا کې د لهو لعب په دې کې ټوله زندګي هغه یې وخت کړله بیا دې وخت سره دا فیسبوک دا دومره چې دی نو خطرناک شی دی کله به تاسو یو خبره هغه واورېده د یو سړي او بده به درمندې ولګېده ولې یو 2-3 ورځې به هغه خبره بیا به د ذهن نه ووته نو که بیا به هغه سړی دې ولیده چې تا داسې خبره کړې ده نو هغه غصه به د زړه کې نه وه او دا خو چې وویني جو فوراً لیکل چې دی نو کوي دغه وخت کې چې دی نو جواب هغه چې دی نو ورکوي کله به چا سره ډرامې کوي چاته به چې دی نو هرونه اچوي چاته به چې دی نو د پیشو به ترې جوړوي چا نه به خر چې دی نو جوړوي چا نه به سپی چې دی نو هغه جوړوي دا دې خبرو کې دې کې هغه اخته وي نو چې داسې طریقې سره هغه زندګي هغه چې دی نو تېره کړي نو هغه به د قبر کې بیا څه جواب هغه ورکړي قبر کې چې سوال جواب وکړي نو باقاعده ملایکې ته نه تپوس کوي چې دا جوابونه تا د کوم ځای نه زده کړي دي نو دی به وایي قرأتو کتاب الله ما د الله کتاب لوستی نو د الله کتاب قرآن ته وایي نو ما د الله قرآن لوستی نو چې قرآن یې لوستی د قرآن په معنا پوهېږي د قرآن والو سره تعلق د دین والو سره هغه تعلقي نو هغه به دا ویلی شي که نه چې قرأتو کتاب الله نو چې د دین والو سره قاړې مسخرې هغوز پسې دغه پروپګنډې ډرامې او حدیث کې راځي چې دنیا کې بد سړی هغه دی چې هغه د بل د دنیا دپاره خپل اخر خرابوي اخر خپل خرابوي نو دا د سنې کارکنان دي او پالټۍ هغو لګي د علماو بېعزتي کوي د علماو توهین کوي د دیندارو خلقو توهین کوي نو دې کې د چا خدمت کوي دې کې به چې دی نو د یو ممبر یا د یو وزیر یا د یو پالټۍ یا د یو اقتدار والو د هغو به خدمت کوي لیکن خپل دین خرابوي علماو سره قاړې مسخرې که خبره منای که نه منای لیکن علماو سره قاړې مسخرې په دې باندې الله تعالی دومره خفه کېږي مولانا زکریا صاحب رحمه الله په آبیتی کې لیکل دي چې کم خلق هغه د علماو بېعزتي کوي د هغو نسل هغه د علم نه محرومه کېږي د هغو نسل الله تعالی د علم نه هغه محرومه کوي نو دې وجې نه که سړی یو خبره هغه د علماو نه مني هغو ورته وي داسې وکړه دنه نه کېږي نو ډرامې او پروپګنډې دا چې کله علماو پسې چې دی نو کوي نو هغه اولاد هغه یې الله تعالی هغه بیا محرومه کوي دې وخت سره دا کوم مصایب چې بیا شروع شوي دي ډېر خلق هغه داسې دی چې هغه بیمار دی
او د هسپتالونو ته هغه د دغه یری د خوف د وجې نه هسپتالونو ته نه ځي. څوک چې دی نو کورونو کې علاج کوي، څوک پرایویټ چې دی نو هسپتالونو کې هغه دي، خو سرکاري هسپتالونو ته هغه نه ځي، ځکه هلته کې د کرونې واټونه دي. نو هغې ته چې هسې چې دی نو یو سړی هغه چې دی نو هغه بوځي نو هغه دی ویرېږي، هغه مخ هر څه چې دی نو تړلي، څوک ورسره ملاقات ته چې دی نو نه پرېږدي. دلته زمونږ د ګجبوړی یو ملګری دی، هغه وایي زه سخت چې دی نو بیمار وم، ما ته به د هلکانو وایي چې هسپتال ته وایي زه نه تلم. وایي یو ځل راماندې داسې درد چې دی نو هغه راغی په دې ملا چې بیا نه کېدله. وایي زه ایمرجنسي ته لاړم، نو هغه ځای کې زه هغو په یو کمره کې هغه خوا کې ایمرجنسي سره 2-3 کمرې دي، زه په هغې کې واچولم. وایي ما چې کتل وایي یو 3 تنه چې دی نو هغه راله چې هغو دا مخونه چې دی نو پټ کړي، صرف سترګې چې دی نو ښکاري او نور دا دستانې مستانې لګولي. وایي ما وایي چې دقسې راله راپسې، زه خو دغې نه تښتېدم، هغه راپسې چې دی نو هغه راله. وایي ما ته وایي چې تا له څه چل دی؟ وایي ما جو زر چې دی نو لکه بېواره غوندې په دې ملا باندې مې لاس کېښه چې زما په دې ملا درد دی. نو دوه اکثره کرونې چې یا سینه یا ټوخې یا چې دی نو مرۍ، وایي ما زر په دې د هغې لاس کېښه په ملا باندې چې زما په دې ځای باندې درد دی. وایي هغه وخندل، بیا یې راته ځان وښو. نو هغه زما خبر له چې دی نو راغلي وو، وایي زما خبر له، لیکن په خپله یې ویې ما باندې دومره خوف راغی چې دغسې راپسې راورسېدل. نو دې وجې نه دا مصیبت هغه په دې وطن کې په دې هغې کې شته. نو هر وخت کې دا دعا هغه کوئ چې خدای پاک دې دا مصیبت او دا افت دا چې چا خور کړ دی الله دې پکې حقه گرفتار کړي. او دا غریبانان دا علما څو موږ په پاکستان کې رابطې علماو سره ډېر علما هم بیمار دي، ډېر خلک هغه بیمار دی. او که دغه مرض نه هسې دې وخت سره هغه چې دی نو بیماری هغه زیاتې شوي دي، نو ټولو مریضانو دپاره دعا وکړئ چې الله تعالی ټولو له صحت ورکړي. زمونږ دې ګاونډ کې طاهر حاجي صاحب دی هم بیمار دی، هسپتال کې دی، الله دې دله دا ورته کیارګلی کې دا ماشومان دي، او کراچۍ کې بیماران نور، دا د عمرا خان وړوکی دی، نور دې ځای کې ګڼ شی دی ګاونډ کې چارچاپېره دې کې لوی واړه هغه ناجوړه دي. الله دې ټولو له صحت ورکړي. او داسې مرګونه دا خو الله پکې یو لویه درجه چې دی نو ایښې ده، داسې وبا کې او داسې کې هغه شهادت دی. ولې چې سړی به دعا کوي چې خدای پاکه ما د داسې تکلیفونو نه او د داسې مرضونو د هغې نه هغه ما وساتې چې هغه مهلک او هغې سره هلاکت هغه راځي. الله دې زموږ ټولو دغه صحت او عافیت نصیب کړي. دې کې قرضداري هم ډېر نن سبا بېروزګاري ده، خلک قرضداري هم دي، خلک هر قسم چې دی نو پریشانه دی. الله دې د دې پریشانونو موږ وساتي او دې نه دې الله موږ خلاص کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.